نحمده ونصلي على رسوله الكريم. محترم مسلمانانو، تاسو ته په دې سیټ باندې ښکاری یو پښو دی او هغه داسې په پیپ کې نښتی دی او په هغې کې دا سر یې نښتی دی، د هغې نه نشي راوتلی، تکلیف دی ورته. او دا بل کس راغی او دا چې کوم دی د هغې نه دا پښو خلاصوي او دا پیپ غوڅوي او دا پښو ترې راوباسي. اوس محترمو که وګورو پښو یو ځناور دی، خو بیا هم چون کې د الله پاک مخلوق دی نو موږ له د الله پاک په مخلوق باندې رحم پکار دی. محترمو، او چې موږ په مخلوق باندې رحم کوو نو الله رب عزت به بیا په موږ باندې رحم کوي. لکه څنګه چې حدیث مبارک کې راځي ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء. تاسو رحم وکئ په هغه چا چې په ځمکه کې دي، اسمان والو په تاسو باندې رحم وکړي. ماته د دینه هغه واقعه مخې ته رایاد شوه د بایزید بستامي رحمه الله مشهوره واقعه ده چې کله بایزید بستامي رحمه الله وفات شو، د وفات نه پس چا چې کوم دی په خوب کې ولیدلو، وای الله پاک در سره څه معامله وکړه، وای الله رب عزت وبخلی او که نه، وای وی بخله ما خو ډېر په وړه خبره باندې وبخله ما. وای چې کله مخامخ شوم نو الله رب عزت ما ته ویل چې وایې څه دې راوړي دي؟ نو ما ویل که زه ورته یم چې ما نیک اعمال کړي دي، پلانکې نیک عمل، پلانکې نیک عمل، کیدای شي الله پاک وایي دا ما ته نه دی قبول کړی. نو ما ویل چې یا الله ما ستا توحید راوړی دی، ما ته یو منلی ستاسې مې څوک شریک نه جوړ کړی. نو الله رب عزت وفرمایل اما تذکر لیلة اللبن، آیا تا د هغه پیو هغه شپه نه یادې؟ د دې نه هغه واقعې ته اشاره ده چې یو وارې د پیس کړي وو، د هغې د وجې نه چې کوم دی د دا په دننه خېټه کې ګډوډ راله او دننه چې کوم دی خېټه خرابه شوه، نو ده وویله چې دې پیو زما خېټه خرابه کړه، نسبت یې دې پیو ته وکړو، داسې ونه ویل چې الله پاک خرابه کړه. نو دلته ګویې چې یو طرف ته هغه توحید په دې سره ماتېږي، اگر چې حقیقت کې داسې نه ده، خو بیا هم یو طرف ته توحید نه خلاف کار دی چې ته پیو ته نسبت کې نه. الله رب عزت چې کوم دی دا یو بانه جوړ کړه، دا الله رب عزت زما خېټه خرابه کړه، الله پاک صحت راکو، الله پاک روکړم. نو په دې سره خو ستا هغه توحید ما چوتی چې ما توحید راوړی دی. بایزید بستامي رحمه الله ډېر زیات چې کوم دی ویرېدو. الله رب عزت وفرمایل مه یېرېږه، په یو وړه خبره باندې بخم چې ستا په ذهن کې به هم نه وي، او هغه وړه خبره دا ده چې یو وارې د یخنۍ موسم و او د پیشو یو بچی و او هغه د پیشو بچی د هغې ډېره سخت یخني شو وه او ته رالې هغه د پیشو هغه بچی دې راواخیستو، د هغې د حفاظت وکړو، هغه دې ګرم کو، د هغې د خیال وساتو، په دغې پیشو په بچي باندې تا رحم وکړو، نو هغه د پیشو بچي چې کوم دی تا ته په زړه کې دعا وکړه، نو زه تا د هغه پیشو د بچي په وجه باندې او د هغې د دعا په وجه باندې تا بخم او د هغې د هغې خدمت او د هغې رحم په وجه باندې تا بخم. نو محترمو پته نه لګي چې الله پاک انسان په کم عمل باندې بخي. نو څرنګه چې ورور چې کوم دی د دغې پیشو خیال ساتلی دی او د هغې د هغه تکلیف نه دا پیشو خلاص کړی دی، نو دغه رنګې هغه د بایزید بستامي رحمه الله دا واقع د محترمو نو پته نه لګي چې انسان الله رب عزت په څه باندې بخي، په ورکوټي عمل باندې الله پاک انسان بخلی شي. نو محترمو موږ له پکار دی چې موږ په انسانانو په ځناورو په ټولو باندې چې کوم دی رحم وکړو. الله رب عزت موږ له په دې خبرو د عمل کول توفیق راکړي. وما علینا الا البلاغ.